د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع دي ځینې کسانو روپۍ راغستې دي خو په راتلونکي قسط کې به هغو ته روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. ځینې کسانو روپۍ چې دي دا نه دي راغستې، سیم ورته میلاو شوی دی خو روپۍ ورته نه میلاویږي او په راتلونکي وخت کې به هم هغو ته روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. د ځینې کسانو اکاونټ چې دی هغه هم اکټیو شوی دی، لکه اکاونټ چې دی هغه هم جوړ شوی دی، خو په راتلونکي وخت کې به هغو ته روپۍ نه میلاویږي او په دې قسط کې به هم هغو ته روپۍ نه میلاو شي. نو په دې ویډیو کې ښه په تفصیل سره چې دی پوه کوم چې سبا ورځې که تاسو دغه غلطي وکړه نو تاسو ته هم روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی. کومو ته چې نه میلاویږي دې ته خو به نه میلاویږي، خو تاسو ته بیا هم دغه روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی. نو دا ویډیو چې دا معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي. د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع دي، دې ځل چې کومې روپۍ شروع کېدلې نو هغه په ډیجیټل ویلټ کې میلاویدلې، نو زیاتر کسانو ته په هغې کې مشکله راغلې وه چې د هغې لپاره به یې ګوته لګوله او روپۍ چې دي دا ومیلاویدلې. ځینې کسان دي چې هغو ته تر اوسه پورې روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. د څه د وجې نه ورته نه دي میلاو شي چې دلته کې د بېنظیر د دفتر د طرفه کوم اکثر مسله راله، اوس چې دی د بینک د طرفه به کوم مسله راځي نو د هغې د وجې نه د هغو قسط چې دی دا لیټ شوی دی، خو دې ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دی دا به میلاو شي چې د کومو کسانو که هر سره برابر وي نو هغو ته به روپۍ چې دی دا به میلاویږي. لکه که ستاسو دا قسم پاتې شي دا بل هم پاتې شي خو ستاسو په اکاونټ کې به دغه روپۍ او د روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو دوباره اندراج نه دی کړی، بل لا چې د حکومت د طرفه هم دوباره د رجسټریشن چې دی هلن سات لا بند دی، لا ټایم یې نه دی ورکړی چې کله ټایم ورکړو په هغې به موږ تاسو هم ویډیو جوړه کړو، خو هلن سات لا رجسټریشن نه دی سټارټ، نو د هغې د وجې نه د هغو روپۍ چې دي دا هم بندې شوي دي. ځینې کسان دي چې هغو داسې کارونه کړي دي چې هغه د هغو کم شرطونه دي هغه یې نه دي فالو کړي، چې هغه یې نه دي فالو کړي نو د هغې د وجې نه د هغو روپۍ چې دي دا بندې کړي دي او دوباره ویریفیکیشن لا د هغوی اکاونټونه ته یو قسط ته میلاو شي، دوه قسطو ته میلاو شي یا درې قسطه چې دي دا ورته میلاو شوي دي، خو دوباره د هغو ویریفیکیشن چې دی دا کېږي. نو ویریفیکیشن د هغو کېږي د هغې د وجې نه هغو ته دا قسط چې دی دا میلاو شوی لا نه دی میلاو شوی د څه د وجې نه چې د هغو ویریفیکیشن هر سره وشي، که هر سره یې برابر وي نو هغو ته به روپۍ میلاویږي، که هر سره یې برابر نه وي او سکور یې د 32 نه په پورته ور وختلو نو په راتلونکي وخت کې به دې ته روپۍ نه میلاویږي. که دې ته سیم میلاو شوی نو سیم میلاوېده خبره نه ده، سیم به تاسو ته میلاو شوی خو قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. که تاسو ته روپۍ هم نه میلاو شوی تاسو ته سیم میلاو شوی خو بیا به درته هم روپۍ نه میلاویږي، ځکه چې په هغه ټایم کې تا ته ایل خو ستا سټیټس اوس هغو ویریفیکیشن وکړو تا ونه اهله کوي نو د هغې د وجې نه به تا ته دا روپۍ نه میلاویږي. د ځینې کسانو سیم ورته هم میلاو شوی دی او اکاونټ هم جوړه شوی او اکاونټ چې دی هغه اکټیو هم دی، خو هغې کسانو ته به هم روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي، ځکه چې د هغو ویریفیکیشن چې دی دا دوباره شروع شوی دی. چې ویریفیکیشن یې دوباره شروع شوی نو د هغه په نوم به هر څه ګوري، د هغه په نوم به اکاونټ ګوري، پاسپورټ به ګوري، د بهر مطلب به یې ګوري، جایداد به یې په نوم باندې ګوري، دغه شان ګاډی به یې په نوم باندې ګوري، داسې ډېر نور څیزونه دي چې هغه به ستاسو په نوم باندې ګوري. د هغې نه وروسته چې دی که ستا دغه هر سره نه او سکور دې د 32 نه لاندې راتلو نو تا ته به روپۍ میلاویږي. که ستا سکور د 32 نه به پورته ور وختلو نو تا ته نشي میلاوېدلی، 2 کاله به ته صبر کوې، 2 کاله پس چې دی ته دوباره رجسټریشن کولی شي، خو د دغه 2 کالو پورې تا ته روپۍ نشي میلاوېدلی او دفترونو ته هسې تله راتله مه کوئ. او د کومو کسانو چې هر سره برابر دي نو هغه دې لږ صبر وکړي، د بینک د طرفه په کوم مسله راځي او د بي آی اس پي د طرفه چې دی د هغو د طرفه په کوم لږه ډېره مسله ده نو تاسو ته به هم قسط میلاو شي. که دې ځل میلاو نه شو نو په راتلونکي قسط کې به تاسو ته ډبل روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي.